یو وکیلو دا وکیلان اکثر الله دې معافي وکړي کیسونو کې داسې وایي وکیل څه مسله راله یو مظلوم ته سزا میلو شو مظلوم ته سزا میلو شو ظلم ورسره شو وایي په زړه کې گویا الله زړه بدلو د بعضې په دغه باندې الله یو معمولي غوندې سبب جوړ کړي الله زړه بدل کړي یا داسې ای چې ګیره په الټه چاړه باندې خوري یا چې څه وخت پس وګورې ډېره ښکلې ګیره سم ببر شیر ته جوړي ځکه ګیرې سره سړی ببر شیر ښکاره کېږي که نه دا ولې یاره بس زړه مې ټک وکړه زړه الله ګوره الله زړه بدل کړي بس الله دې زموږ زړونه بدل کړي ټول وایي آمین دغه وکیل زما محترمو زړه کې درد پیدا شو کم چې د دروغو فایلونه دي هغه ټول فایلونه راواغسته په کور کې ورته اور بل که ښځې ورته ووې خاونده ولې دا خو ستا د ډېرو زمانو کنجي وه دا خو ستا د ډېرو زمانو ګټه وه فایلونه دې ولې وسوځول خاوند ورته وایي ښځې نن ما د یو مظلوم په اوښکو کې درد ولیده د یو مظلوم په جړا کې ما ته جړا راله زما په زړه کې درد پیدا شو رحم پیدا شو ما توبه وستا د الله سره مې وعده کړې ده چې الله قیامت به سبا شي تر کومې پورې ستا دا کوم وجود چې راکړی دی په دا وجود کې چې تر کومې پورې ستا دا د دروغو کیس په لړو نه کړم ما توبه ویسته ښځې وکیل په کوټ کې کېناسته په عدالت کې کېناسته زمانې تېرېږي لیکن یو کیس هم نه راځي په کلونو کلونو باندې ناستې کیس نه راځي چې 3-4 کاله تېر شو یو کیس ونه راغی د ما محترمو د 3 کاله داسې تېر کړه ښځې به ورته خاونده بد دې وکړه خاونده بد دې وکړه 3 کالو نه زموږ په کور کې څه نشته ظالمه زه ستا د وجې نه یا هم کومه زمانه شاهي زمانه تېروله یا ستا د وجې نه زه زنانه ذات په پردو کورونو کې کار کوم دا څنګه رښتیا دي چې ستا ښځه کار کوي خاونده 2-3 کاله وشو و کار نشته ما وی ګور رښتیاو کې څه نشته دا سماج مونږ رښتیاو ته نه پرېږدي دا دروغو زمانه ده کوم سړی چې دروغ مضبوط وي صفایۍ سره دروغ وي هغه سړی پاس کېږي هم د ما محترمو موضوع بیا بل طرف ته دي کوم سړی د دروغو وعدې ډېرې کوي هغه پاس کېږي هم ډېر کوم سړی په دروغو کې پی ایچ ډي کړی دا په دروغو کې ایم اے کړی دا هغه سړی کامیاب دی زموږ په نسبت باندې مونږ چې د ډېر ښکلې صفایۍ سره د انسان زه یم قسم دی دا دې ځان له دوکه ورکوي خو ته هم ډېر عجیبه یې بس وایي ناستو وکیل ناستو یو کیس راغی هغه کیس دومره پیچیده و چې اغوستنه هغه ورته ستا حق کې دی مخکې نه دنه تپوس کوم کیس تله لړاوم فیصله دله کوم خو که ما ته پته ولګېده د کیس په منځ کې هم پته ولګېده چې ته دروغجن یې وستا حق نه دی نو ګورې شی به در باندې الټه کوم ځکه ما خپل ذات سره وعده کړې ده او خپل رب سره مې وعده کړې ده دا خبره یاد ساته هغې حضرت زه مظلوم یم ما سره ظلم شوی کیس یې پایلې واغسته د الله نوم یې واغسته الله 3 کاله پس ستا په ذات مې غیرت کړی دی دروغ مې پرېښي دي لوږې تندې مې الله برداشت کړې الله صرف اور صرف ستا د حبیب په خاطر باندې او ستا د ذات په خاطر باندې چې ستا پیغمبر فرمایلی دي چې الصدق ینجي پر اختیاو کې نجات ته الله پایل ملاسته که برې ورکولو والته وایي چې څنګه په عدالت باندې ورننوته وایي 5-6 منټه تېر نو الله تبارک وتعالی د هغه په وجه باندې کیس هغه دغه له ورکه ګویا چې کیس یې وګټه زما بس وکیلانو ججانو ته پته ولګېده چې دا وکیل داسې دی چې دی د دروغو کیس نه لړاوي نو بغیر د ثبوت نه به د کیس پاس کو گویا داسې زمانه راله خلکو ته پته ولګېده چې د ججانو په ده باندې اعتماد دی د علماو طالبانو د بزرګانو لوی لوی کیسونه به د لړاول چې جج ته به ور مخامخ شو هغې ته به پته ولګېده ثبوت به یې نه غوښته ډایرکټ به د ده په حق کې فیصله کوله گویا یا داسې زمانه وه چې په کرسۍ به ناست او د خدای دپاره دروغ یې پرېښي یا داسې زمانه وه چې امتحان واله زمانه وه یا داسې زمانه وه زما محترمو چې د میوو د رزق پې الله داسې باران وکړه چې خلک به راتله لوی لوی وکیلان به راتله او د ده په درستخان باندې به یې روټۍ خوړه زما محترم
بس ججانو ته پته ولګېده بهی دا سړی دروغ وواله کیس نه لړاوي چې ور به مخامخ شو ډایرکټ به د هغه په حق کې فیصله کوله. نو ما خبره دې پورې کوله زما محترمو چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل الصدق ینجي والکذب یهلک. ما وې موتا د خپلو خواهشاتو دپاره د خپلو بچو د معمولي غوندې لذت دپاره د خپلې ښځې د معمولي غوندې لذت دپاره څه نه وایو. موږ نه چې معمولي ښځه مطالبه وکړي بیا منډې وو که نه بچی رانه د ګاډې مطالبه وکړي بابا ماله کیلونه پکار ده بیا منډې وام که نه څومره غیرت کې راشم ښځه مې غیرت کې راولي مور مې غیرت کې راولي د بچي دپاره لیکن نموستا ضمیر چې ته د خدای او د پیغمبر دپاره په غیرت کې ولې نه راځي؟